زه 8 میاشتې مخکې سعودي ته راغلم او چې څنګه مې اقامه واخیسته هم د کفیل مکتب والا راباندې حروف ولګول. یا د اکثر زموږ د پښتنو سره دا قصې پیسې ډېرې کېږي د ایجنټانو په ویزو باندې چې راشي نو هغو سره دغه چلونه بیا کوي. خو زما تاسو ته زما وصیت دی او دا تاسو ته زه خبره کوم چې کله هم تاسو راشئ نو ډایرکټ د مکتب وال نه د خپل کفیل یا د کپتۍ نمبر ډایرکټ د هغو نه اخلئ. لہذا که تاسو نمبر وانو هم دا مسلې به ته جوړېږي. اوس دا ورو چې زما 8 میاشتې وشوې مخکې چې کفیل راپسې اقامه راکړو بیا راپسې حروف لګولي دي. نو وروره داسې مسله ده چې اول خو چېرته خپل کفیل نمبر را پیدا کړه په هره طریقه باندې که نه مکتب والا چېرته رابطو کړه بل نمبر راوباسي بیا د هغې نه علاوه چې کوم دی لاړ شه خپل کفیل سره خبره وکړه به د مکتب عمل ته به بوځي. که د انقطاع العمل والا حروف وروره نو صبر وکړه چې څو پورې په دې باندې یو کال تېر شوی نه چې یو کال واوړي یعنې چې ته په سعودي عرب کې یو کال تېر کړې د هغې نه پس بیا سره دې څه نه سهل به راوځي والله اعلم ګنې نه علاوه سهل یې نشته. بیا د خپل کفیل سره ته په دې باندې خبره وکړه که بیا هم نه کېږي نو مکتب عمل ته به لاړ شي او خپل کفیل به چې کوم دی نو هغه به ستا کوي چې وایي زه خبر نه یم او ما پسې څه شي حروف ورکړی ده. ګوره چې که ته د هلته ثابت کړي په مکتب عمل کې که نه چې زه خبر نه وم به زه د خپل کفیل سره ما کار کوو به ما پسې حروف ورکړي نو ته بلاغ کیدي او دا قانونا جرم دی په دې باندې جیل او په دې باندې سزا ده باقاعده په دې باندې مالي غټه سزا ده. لہذا که دا هلته ثابتولی شي انشاءالله نو انشاءالله چې د دې حل راوځي ښه ځکه چې ټیم یې کم شوی دی او چې نور انشاءالله سب د هغوی پکې څه قانوني او دغه مشوره ته اخلي نو موږ تابعدار یو. مهرباني.